نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمونږ شپږم درس دی په دې خبره کې چې په مړي پسې صدقات کول د هغې ثواب رسي که نه رسي. په 15 درسونو په هغې باندې مخکې ذکر شو. په دې درس کې به هم د فقهاو بعض عبارت موږ ذکر کړو، د هغې نه دا خبره معلومیږي چې په مړي پسې صدقات کول د هغې ته ثواب رسیږي. کوم کلیپ چې چا رالېږلی و هغې کې د بزازي او د شامي او د نورو کتابونو حوالې ورکړې وې چې د مړي په کور کې په اول او په دویم او په درېیم ورځ باندې خوراک کول ناروا دي. د هغې مونږ یو جواب دا وکړو چې هغه ضیافت او مېلمستیا ته ناروا ویلي دي، او دویم جواب چې کوم دی مونږ د حاشیة التحتوي په حواله باندې وکړو چې دغه حدیث نه استدلال ونه کړو چې د مړي په کور کې طعام صحیح دی، هغې باندې څه خبره نشته دی. نو حواله په بزازیه ورکړې وه چې بزازیه ولو ته ناروا ویلي دي، لکه بزازیه ولا چې کوم دی دغه خبره کړې ده په صفحه نمبر 83 او د جیل اول کې چې ویکره دې ځینې ویلي دي ویکره اتخاذ طعام فی اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع، چې مکروه دی د مړي په کور کې طعام برابرول او جوړول په اول ورځ او په دویمه او په دریمه داسې پسې تللی دی. نو دې ځای نه هغه سړي استدلال کړی چې ګورې د مړي په کور کې طعام ناروا دی. نو فالحاصل دی بیا وایي چې ان اتخاذ طعام عند قراءة القرآن لاجل الاکل یکره، د قرآن کریم تلاوت ته چې د خلک راجمع کولو دغه طعام پې خوړل دا ناروا دي. خو ولې ناروا دي، ولې مکروه دي؟ ځکه دوی د خوراک دپاره د طعام راوړی دی، تلاوت کړی دی. نو د قرآن کریم تلاوت د خوراک په نیت باندې او د خوراک په خاطر باندې دا ناروا دی. دا خبره یې دلته کړې ده. خو مونږ جواب دا کوو د بزازي د دې حوالې نه چې دا د ضیافت او د مېلمستیا په طور ته ناروا ویلي دي، هغه صریح دي په دې خبره کې. او که بیا هم څوک نه مني چې یاره دا ضیافت نه دی، بل څه خبره ده، او مطلق صدقات چې کومه دی نو هغه رد کړي دي. مونږ ورته وایو چې بیا بزازیه دویم جلد راواخله، په هغې کې لیکلي چې ویکره اتخاذ ضیافت فی ایام المصیبت، وایي مکروه دی ضیافت او مېلمستیا ورکول چا لره او مصیبت په ورځو کې، لانها ایام غم، ځکه چې دا مصیبت د ورځې د غم دي. فلا یلیق فیها په دې کې مناسب نه دي ما یختص باظهار سرور، چې هغه مختص دي په اظهار د خوشحالۍ کې. خو وین اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا، که چېرته طعام برابر کړه د فقراو د مساکینو دپاره او د هغې دپاره طعام جوړ کړو د مړي طرف نه صدقه، کان حسنا بیا صحیح دي، بیا به کې سباق نشته. اوس د دوانو عباراتو د یو مصنف ته په یو کتاب کې دی تعارض راغی، نو تعارض متقصد پکا چې صدقه مړي نه جایز ده او مېلمستیا چې کوم دی هغه نه جایز ده. دا بزازیه شوه. دغه رنګې دا زما لاس کې شامي ده او د شامي دریم جلد دی، او په دې کې هم چې کوم دی صفحه 175 باندې دی مطلب لګي مطلب فی کراهة الضیافة من المیت، په دې خبره کې چې د مړي د کور نه مېلمستیا ناروا ده. نو دې بیا هغه عبارت چې کومه دی راوړي دی فرمایي ویکره اتخاذ ضیافة من الطعام من المیت، وایي مکروه دی هغه ضیافت د طعام ورکول د کور د مړي نه، لانه شرع فی السرور، ځکه د مېلمستیا دا په روا شوې ده او په خوشحالو کې، لا په شرور نه په غمونو کې. وهي بدعة مستقبحة، او دا طعام په نیت د مېلمستیا ورکول دا لوی بدعت دی، لوی بدعت دی. او بیا کې حدیث هم ذکر کړی دی د هغې په بدعتوالي باندې، بیا د بزازي د عبارت هم راوړی دی، او بیا یې لاندې دغه د بزازي په حواله باندې لیکلي دي چې وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا، که چېرته فقراو دپاره طعام جوړ کړو نو بیا حسن دی او بیا ښایسته دی، بیا کې باک نشته. د شامي هم وویلو. او دغه رنګې چې کوم دی دا عبارت دا مولا علي قاري هم راوړی دی. مولا علي قاري رحمت الله علیه په مرقات کې هم دا عبارت ذکر کړی دی چې که چېرته د فقراو دپاره طعام برابر کړی شي د فقراو دپاره نو دا جایز دي، فقراو دپاره طعام برابر کړی شي نو دا جایز دی. ګوره د بزازي حواله تېره شوه، د شامي حواله تېره شوله، او دغه رنګې چې کومه دی د مرقات حواله مې درته درکړه چې د فقراو دپاره طعام دا ونیسي او برابر کړي جوړ کړي نو دا جایز دي. دغه رنګې دا فتاوی قاضي خان او د فتاوی قاضي خان جلد نمبر 3 صفحه 306 کې دی فرمایي ویکره اتخاذ ضیافة فی ایام المصیبه لأن ایام تأسف فلا یلق بها ما یکون للسرور،
وإن اتخذ طعام الفقراء كان حسنا. ضیافت د مړي د کور نه مکروه دی او که چېرته طعام د فقراو د مساکینو دپاره جوړ کړه دا صحیح دی. فتاوی قاضي خان جلد نمبر 3 صفحه 306. دی قاضي خان شو. دغه رنګې عالمګیرۍ حواله ورکړې وه چې هغو ته مکروه ویلي دي. نو عالمګیرۍ زما سره چې کوم دی دی جلد نمبر 5 دی او صفحه د دې چې کوم ده 344 ته. په دې کې دې لیکلي دي چې ولا یباح اتخاذ الضیافة 3 ایام. روا نه دي هغه میلمستیا چاله ورکول د مړي په کور کې 3 ورځې، ځکه چې کوم دا د ورځې د مصیبت دي. خو ګوره میلمستیا 3 ورځو دپاره ورکول دا ناروا دي. خو که چېرته چا میلمستیا وکړه چاله وإن اتخذ لا بأس بالاکل منه. طعام ورکول په طور د میلمستیا 3 ورځې د مړي د کور نه ناروا دي، دا به نشي پخولی. خو که چا پوخ کو نو دا خوراک یې بیا روا دی، خوراک یې څه خبره نشته. هغه کلیپ والا داسې ویلي چې دا خوراک پخول هم ناروا دی او دا خوړل هم ناروا دي. نو دا سړی په دې دواړو خبرو کې خطا شوی. په دواړو خبرو کې داسې خطا شوی چې په طور د ضیافت او په طور د صدقه یې دی فرق نه دی کړی. یو په طور د ضیافت طعام پخول دي، یو په طور د صدقې دي. په طور د صدقې فقهاو ناروا نه دي ویلي او دنه دا شی دغسې ګډوډ شوی دی. او دویم په دې کې ګډوډ شوی دی که چا وایي دا طعام پوخ کړه نو دا خوړل هم ناروا دي. حالانکې دی وایي چې وإن اتخذ لا بأس بالاکل منه. که چا دا طعام برابر که نو بیا هم چې کوم دی په خوراک کې څه پاک نشته دی. د میلمستیا په طور هم جایز دی. میلمستیا ناروا شوه طعام خوراک کې جایز دی، بیا هم څه پکې خبره نشته. بیا پسې متصل وایي وإن اتخذ طعام للفقراء كان حسنا. که چېرته فقراو دپاره طعام برابر که نو دا ورته حسن شو. نو دا عالمګیري شوله، دا عالمګیري دی او احناف دي. دغه رنګې په عالمګیرۍ کې جلد نمبر 1 دی او صفحه د هغې چې کوم دی 167 ته. په کې لیکلي ولا بأس بأن يتخذ لأهل الميت طعام. باک نشته دی په دې کې چې د مړي د کور ولو دپاره څوک طعام جوړ کړي، بل څوک له طعام راوړي او پوخې کړي وله. په دې کې هم څه خبره نشته دی. کذا فی التبیین دا په دې کې ذکر شوي دي. ولا یباح اتخاذ الضیافة عند 3 ایام. وی مباح نه دی، روا نه دی میلمستیا ورکول چاله د 3 ورځو پورې. کذا فی الترخانیه پتا ترخانیه کې ذکر دي. نو دې سړي دقه د عبارت ذکر کړی، هغه نور یې نه ذکر کړي چې دا خو په طور د ضیافت باندې د میلمستیا باندې روا دي دا 3 ورځې پورې طعام ورکول. او هر چې په طور د صدقې دي هغه جایز دي، پای کې هیڅ خبره نشته. هیڅ چا هم پای کې چې کوم څه کلام نه دی کړی. د دې ټولو خبرونو چوړو خلاصه د دومره حوالو راووتله. نور هم زموږ سره ډېر شی بلها شی حوالې د حدیثو د کتابونو نه او دغه رنګ د فقه د کتابونو نه ډېر شی حوالې دي موږ سره په دې باب کې چې مړي پسې صدقات کول، خیراتونه کول، د هغه ته رسېږي، د ورته پیدا کوي. په دې کې کوم خبره نشته دی. خو د فقهاو دغه مقصد مې د عباراتو بیانول مقصد چې د هغې د عباراتو نه تعرض وځي. ماته په دغه طریقه باندې ووتو چې یو په طور د ضیافت باندې طعام د مړي په کور کې جوړول او پخول دي، یو په طور د صدقې دي. نو په طور د صدقې جایز دي، هېچ چا پکې کلام نشته. تاسو واورېدل د فقهاو په عبارتونو په حوالو باندې. او یو په طور د ضیافت او د میلمستیا دي هغه ناجایز دي. الله تعالی دې موږ ټولو تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د دې امت هغه صحیح اصلاح دې الله تبارک وتعالی زموږ تاسو چې کومه دی د تقریرونو د تحریرونو هغه نصیب کړي او د دې شرونو د فساداتو د لټولو نه الله تعالی موږ تاسو محفوظ کړي او دې علماو ته الله تعالی هدایت وکړي کوم چې دغه غیر د اهل سنت والجماعت ډلو نه دي دي هم هغه عبارت ته سوچ او فکر نه کوي او په هغه مقصد ته نه ورسېږي چې دوی د خبره په کم نگاه سره کړې ده. بس عالم اسلام ته راوړي او دغه خبره هغوی ته چې کوم دی پیش کړي او عالم کې فتنې خورئ. الله یې دوی ته هم چې کوم دی هغه نصیحت وکړي او الله یې ته هدایت وکړي چې دوی د دې کار نه قلار شي، خبره ښه ځای ته رسوي، ښه ځان پرې ستړی کوي، ښه پرې تحقیق وکړي. یعنې وروستو خبره وکړی شي نو بیا ډېره ښه وي. فقهاو صریح ویلي دي چې دغه ضیافت ناروا دی ځکه چې دا په خوشحالو په ورځو کې خلک کوي، د غم په ورځو کې نه کوي. د خوشحالۍ په ورځو کې خلک دغه میلمستیاګانې خلکو له کوي، د میلمستیا ډوډۍ وله کوي، پروګرامونه وله کوي، قسمه خرچې کوي. خو د غم په ورځو کې خلک نه کوي. او بیا د فقهاو د دومره عبارت مې ورته پیش کړل چې هغوی فقراو له طعام جوړ کړی شي، پای کې څه مسله نشته. او د حاشیة التحتوي حواله مې درته درکړه چې هغه وایي سنت طریقه دا ده چې د مړي
اولنۍ شپې تېرېدو نه مخکې په مړي پسې طعام جوړ کړه، غوړې کړه، صدقه وکړه، که نه شي 2 رکعته لمونځ پسې وکړه، او بیا وایي د 2 ورځو پورې چې کوم دی نو هغه صدقې وکړه. یا مې چې کوم دی د حویل الفتاوی په حواله باندې کومه حواله ته درکړه، شرح صدور په حواله مې درکړه چې دغه صحابه کرامو طاووس رضی الله تعالی عنه فرمایي صحابه او تابعینو عمل دا و چې دوی به په مړو پسې 2 ورځو پورې صدقې کولې. دا ټول نو واضحه شوه دا خبره چې مړو پسې صدقو په جواز او په ناجایزوالي کې د هېچ چا کلام نشته. کوم څه چې ناروا دي هغه د دغه فقهاو ذکر کړي چې هغه ضیافت او مېلمستیا ده، کوم څه چې جایز دي هغه فقهاو ذکر کړي چې هغه صدقې کولې په مړو پسې. لهذا دې کې هېڅ څه د اختلاف خبره نشته. زه حیران یم دې خلکو ته چې مشران هم دغسې کتابونو کې بغیر تحقیقه او بغیر تلاشه د خبرې ذکر کړي دي، لکه رای سنت چې وګوري او داسې دا نور کتابونه پسې وګوري راوړي دي، بغیر تحقیق یې راوړي دي، هېڅ څه تحقیق ورته نه دی کړی چې فقهاو مقصد څه شی دی. په دې باب کې روایت شته دی، احادیث پکې شته که نشته، آیتونه پکې شته که نشته، او بس په دې عالم کې دا لویه جګړه جوړه کړې ده. د مړي په کور کې لوګی ناروا دی، د مړي په کور کې د ورځې لپاره خوراک ناروا دی. دا د ځان نه خبرې کوي، په دې سره هېڅ دلیل نشته. کم چا چې په دې باندې دعوه وکړه چې زما سره په دې دلیل شته د مړي په کور کې 3 ورځې خوراک تیارول نشته دی، دا ناروا دي. فمن ادعا فعلیه البیان، چا چې دې دعوه وکړه په هغه بیان دی، هغه دلیل پیش کوي. او کوم عبارات چې د فقهاو ذکر کوي په مقصد نه دی پوهېدلی، هغه فقهاو عبارتونه چې کوم دی موږ ورته پیش کړل. نو دلته په اخره کې موږ دا وایو د سړي ته چې هغه د صدقاتو نه منکر دی، اوله ورځ په دویمه په درېیمه ورځ په مړو پسې چې ته مطلق صدقات په مړو پسې منې که نه منې. که مطلق صدقات په مړو پسې نه منې بیا خو معتزله شوي، او معتزله چې کومه دغه تفاسیر لیکلي چې دا خارج د اهلسنت والجماعت نه، بیا خو د اهلسنت ډلې نه خارج شول. او که مطلق صدقات په مړو پسې منې، که په اوله ورځ یې، که په دویمه یې، که په درېیمه یې، که په څلورمه یې، که په پنځمه یې، که په شپږمه یې، که په اومه ماتمه، په هر څومره چې نو که منې نو بیا دا اولې او درېیمې ورځ دا ته وباسه ځه، دا خو ته ناروا ګڼې. په څلورمه ورځ جایز دي که ناجایز؟ که ناجایز وی د هغې دپاره به هم دلیل وی، که جایز وی د هغې دپاره به هم دلیل وی. ناجایزوالي لپاره په څلورمه ورځ نه تا سره دلیل شته دی او نه دغه ستا مدعا ده، د هغې خو ته د جواز قایل یې. نو چې د جواز یې قایل یې واضحه دا ده چې په څلورمه ورځ خو بیا جایز دي، نو چې ته د هغې د جواز قایل یې لپاره څه دلیل دی؟ دغه عمومات په پیش کې ده، کوم چې موږ مخکې پیش کړل چې دغه عمومات پیش کې، په دغه عموماتو کې خو دا نه دي راغلي که نه چې په اوله ورځ کوه، په دویمه مه کوه، په درېیمه کوه، په څلورمه مه کوه، په دې کې خو دا نه دي راغلي. خو مطلقا په مړو پسې صدقات دي هغو ته رسېږي. یا خو به دغه مطلقاتو نه تېل نیسي او یا به څه خاص دلیل راوړي. نو که خاص دلیل دعوه بیا که تکې خاص دلیل راوړه چې په مړي پسې 3 ورځې ناروا دي طعام ورکول، څلورمه جایز دی، د هغې دپاره بیا دلیل څه شی دی؟ دلیل بیا په تا باندې ذکر کولی. څوک چې دې دعوه کوي هغه سړی هغه به بیا دلیل پیش کوي چې 3 ورځې ناروا دي، دا دلیل دی. د څلورمه ورځ باندې روا دي، دا یې دلیل دی. او کوم چې په 3 ورځو په ناروالو باندې کومې حوالې پیش کړې د فقهاو د هغې مقصد مې بیان کړو، په هغې مقصد پوهېدلی دی غلط دی. او په اخره کې بیا اهلسنت والجماعتونو ته هم دغه یو توصیه کوم چې دوی تخصیص په دې معنا باندې چې یاره په اوله او په دویمه په درېیمه ورځ باندې جایز دي او په څلورمه ناجایز دي، یا په 40مه جایز دي، په 40مه ناجایز دي. نو داسې عقیده مه ساتئ، بس مړو پسې هر ټایم صدقې کول پکار دي، چې هر ټایم وي د 2 ورځې بیا ډېرې زیاتې چې کومه دی د سختي دي دا پسې کول پکار دي. هر ټایم مړي په دعاګانو کې ساتل پکار دي، په صدقاتو کې مړي ساتل پکار دي. څه یو ټایم نیم پسې خاص کول نه دي پکار چې په دې ټایم به کوو، په دې به نه کوو، د دې ټایم پکار دی، په دې ټایم نه دی پکار. نو په دې معنا باندې چې یو ټایم خاص کړی شي چې په دې جایز او په بل ناجایز، په دغې معنا سره بیا دا خبره صحیح نه ده، هغې نه ځان ساتل پکار دي. او که په دې معنا کوي چې مطلب دا زما ته وس په اوله او په دویمه درېیمه باندې برابرېږي او یا په څلورمه برابرېږي، د 2 ورځو لپاره خو کتابونه په حواله پیش کړل چې دا خو پکار شو، د سنت طریقه ده، مستحب طریقه ده، کتابونه په حواله مې پیش کړل. د هغې نه افله ته 40مه یې ټاکلې، نو که 40مه کې دا غرض وي چې یاره زما سره مثال په طور باندې په نورو ورځو پیسې نشته دی، یا مطلب دا د خلکو د مثل د اعلان لپاره ورځ ښودلي او تعین درته ورکړی عرفي، نو بیا په هغې کې هم څه باک نشته دی چې په 40مه هم جایز ګڼي، په 40مه هم جایز ګڼي، په هغې کې هم بیا څه باک نشته دی. او زموږ اکثر اهلسنت وروڼه هم داسې کوي چې هغوی د 40مې هسې دا نوم ورکړی، خو نور په پوره 40مه څوک نه کوي، څوک یې په 1 کم 40مه کوي، څوک یې په 2 کم، څوک په 15 کم، څوک 40مې نه واوړي بیا یې کوي. نو په دې کې هم تخصیص چا نه دی کړی، نه د تخصیص عقیده ده، خو بس
اغیار ور باندې تعلیل لګي اغیار په دغه خبره نه دی پوهېدلي دغه مقصد هم دا دی چې دغه تعیین عرفي دی تعیین شرعي نه دی او دغه چې کوم تخصیص نه دی که تخصیص عرفي شي خو شرعي نه دی الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ته خبرو ته عمل کولو توفیق را نصیب وکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا